د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف یعنی د پی ټی آی ګوند د ممنوع فند په اړه فیصله ورولې ده او ویلي چې تحریک انصاف ګوند ممنوع فند ترلاسه کړي او ګوند ته شوکاز نوټس یا د علت څرګندولو ویل شو. د پاکستان د الیکشن کمیشن ټاکنو کمیشن مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ د کسیزه ډلې نن دغه پروس فیصله وروله او ویل چې دا متفقه فیصله ده. په فیصله کې ویل شو چې پی ټی آی د سلور درش بهر ملکونو نه فندونه ترلاسه کړي دي، اته کونټونه یې ښکاره کړي او 14 کونټونه یې پټ کړي دي او په فیصله کې د ځینو ملکونو کمپنیانو نومونه هم ښودل شوي دي چې پیسې ترلاسه کړي شوي دي. الیکشن کمیشن په فیصله کې وویل چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دروغجن سرټیفیکیټ یا اسناد جمع کړي دي. د پاکستان د ځای میډیا ترمه الیکشن کمیشن ویلي چې تحریک انصاف ګوند د ممنوع فندونو په ترلاسه کولو سره د عین سرغړونه کړې ده. الیکشن کمیشن ویلي چې دغه فندونه د ضبط کړي شي. الیکشن کمیشن په 21 جون دا فیصله محفوظه کړې و. د فیصلې وروسته پاکستان تحریک انصاف فواد چودري او فرح حبیب ویل چې دوی به شوکاز نوټس ګوري، د خپل قانوني پوهانو سره به پر مشوره کوي او د هغې وروسته به جواب کوي. هغه دا هم ویل چې یوازې تحریک انصاف په ضد فیصله ورول شوه، پکار ده چې د نورو سیاسي ګوندونو د فندونو په اړه هم فیصله ورول شي. قانون پوه صلاح الدین ګنډاپور وایي چې د دې فیصلې وروسته به حکومت دغه فیصلې په تړاو سپریم کورټ ته ځي، ریفرنس په جمع کوي او د سپریم کورټ نه به غوښتنه کوي چې د پی ټی آی په ضد فیصله وروي. دا به کتل وي چې د عمران خان د صادق او امین پړه یا د هغه د ناخله او د پی ټی آی پړه څه فیصله مه ترازي یا د فیصلې ته په خبرګون کې واکمنه مسلم لیگ نون ګوند ویل چې ثابت شوه چې عمران نیازی په بهرنۍ ایجنډا وو او د بهرني فندینګ د لارې پاکستان د بې ضابطې سره مخ کړی دی. 13 میاشت په 19 جولای د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یو ټویټ د لارې د الیکشن کمیشن نه غوښتي وو چې د پی ټی آی د بهرنو پیسو پړه د اوږدې مودې د ځنډ ښکار فیصله وروي. هغه تور لګول چې عمران نیاز ته د اوږدې مودې نه آزاد لار ورکړې شوه او د دې باوجود هغه په ملکی ادارو شرمناکه حمله کوي. هغه ته ورکړې شوی استثناء ملکی ادارو ته زیان رسولې دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په جوړونکو غړو کې شامل اکبر عز بابر چې اوس د دې ګوند غړی نه دی، په کال 2014 کې الیکشن کمیشن ته خواست کړو چې په ګوند کې دننه په پیسو کې غبن یعنی کرپشن شوی او د بهر نه راتلونکو پیسو کې قوانین غلط کارول شوی دي. اکبر عز بابر تور لګولی وو چې پی ټی آی ته د بهر نه پیسې په غیر قانوني لارو منی لاډنګ راغلي دي. د اکبر عز بابر په خبره پی ټی آی د بهرنو افشور کمپنیانو د لارې نږدې 1.5 لک ډالر رايوځي کړي او دا پیسې د غیر قانونه او هونډه د لارې پاکستان ته راغوښتل شوی دي. هغه دا تور هم لګولی وو چې پی ټی آی ته د بهر خیوادونو نه کم پیسې راغلي یادګون الیکشن کمیشن ته په جمع کړي کلیز اډیټ ریپورت کې دا پیسې پټې ساتلې دي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400